کې راغلي دي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي چې مؤمن د خو خبرو اورېدو نه مړېږي نه تر کومې چې دی جنت ته داخل شوی دی د انتها جنت ته یې ګرځېدلی په دغه بنیاد که دا خبرې تاسو لس ځله او شل ځله هم اورېدلې خو په مؤمن به ښې خبرې او د دین خبرې خوږې لګي په دغه بنیاد باندې یو څو خبرې ستاسو په خدمت کې عرض کوم الله تعالی دې ماله د صحیح وینا توفیق راکړي آمین زموږ یو لوی نعمت چې د والدینو په شکل کې خالق کائنات موږ او تاسو ته راکړی داسې عظیم نعمت چې یو ځل ترې انسان محرومه شي بیا نعم البدل نه ملاویږي هغه نعمت چې کوم ته په تشو کتو باندې د حج او د عمرې ثواب ملاوي او د دې عظیم نعمت نه څوک محرومه شي نو دا واقعي صدمه ده واقعي خفګان دی واقعي دا لوی غم دی چې کومو خلکو سره د والدینو د دې عظیم نعمت قدر وي مولانا اشرف علي تانوي صاحب فرمایلی دي وی یو سړی د فرض کفایه علم د پارزیم چې والدین د خدمت ته محتاج وي د هغې دپاره چې والدین اجازت نه ورکوي نه بځي که چېرې د والدینو د اجازت نه بغیر فرض کفایه علم زده کولو له لاړه نو شوق یې پوره کړو خو دین نه دی دومره مرتبه ده اوچته د دې والدینو د دې وجې نه علما کرام وایي چې یو طرف ته یو سړي ته خپل پیر وظیفه ورکړې ده دی هغه وظیفه کې مشغول دی او بل طرف ته په دغه وخت دلته خپل پلار او مور آواز وکړه وی آیا دی به اوس د پیر د اطاعت کوي او که د خپل مور او پلار خبره به مني وایي دی به دغه وخت د پیر اطاعت پرېږدي او د والدینو د خبرې اطاعت به کوي او دی له به راسي دا دومره لوی مقام دی ته حاصل دی امام حسن صاحب فرمایلی دي وی درې کارونه داسې دي چې چا کې داسې دا راغله دی به د والدینو نافرمانو کې وګرځي نمبر 1 دا چې دی خپل مال په خپل مور او پلار نه لګوي د دې به د والدینو په نافرمانو کې راشي چې خپل مال د خپلو بچو په مال لګولو خوشحالېږي د خپلې بیبي په مال لګولو خوشحالېږي هغې له په تحفو راوړو خوشحالېږي خو لیکن دا خپل مال په خپل مور او پلار نه لګوي دی به د والدینو په نافرمانو کې راشي الله دې موږ د دغې نه وساتي آمین دویم نمبر چې څوک د خپل والدین د خپل ملاقات نه محرومه کوي او هغې سره ته بایکاټ کړی لس کاله پنځه کاله بعضې خلک په دې فخر کوي وایي 20 کاله پلار له نه یم تللی 15 کاله پلار له نه یم تللی مور له نه یم تللی امام حسن صاحب وایي چې چا خپل والدین د ملاقات نه محرومه کړه دی به د والدینو په نافرمانو کې راشي او دریم نمبر وایي چې هر کله هغوی ورته سستغه خبره وکړه او د والدینو له جواب ور نه کړه خو داسې د غصې په حالت کې ورته په برنګ نظر وکتله وی چې دا په برنګ نظر وکتل دا د والدینو نافرماني ده او د نافرمانو لیست ته واوړی عزتمندو نن د موږ او تاسو سوچ وکړو چې موږ په کومه مرتبه کې قرآن عظیم الشان کې چې خالق کائنات وایي فلا تقل لهما اف تاسو دې ته اف قدرې مه وایئ د دې اف علماو ګڼې معنی کړي دي خو امام مجاهد صاحب یو معنا کوي هغه دا امام مجاهد صاحب وایي اف دې ته وایي چې لکه ته ماشوم وې او تا په خپل واړه بول او لوی بول د ځای ته نه شو رسولی او ستا نه به جامې ابته کېدې او ستا مور او پلار به په روڼ تندي هغه صفایي کوله پوزې ته یې رومال نه نیوه وی دکه شان چې ستا پلار او مور ستا د خدمت محتاجه شي او هغوی خپل حاجت ځای ته نشي رسولی او دغه وخت کې ته د هغوی صفایي کوې او تا د هغوی د صفایۍ په دوران کې د بدبویۍ د وجې که پوزې ته رومال ونیو نو تا د هغوی زړه ته تکلیف ورسوه د اوف په ګناه کې راغلی عزتمندو نن د موږ او تاسو وګورو چې نن موږ په کومه اندازه کې یو نن عزتمندو دا خالق کائنات چې بار بار قرآن کې دا وایي چې وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا دا مونږ الله پیدا کړي یو الله ته زموږ کمزورۍ معلومي چې په مخلوق کې کومه کمزورۍ وي نو الله بار بار هغه وایي
اوس الله قرآن عظیم الشان کې بار بار مور او پلار ته دا نه وایي چې اولاد سره ښه سلوک کوه، ځکه په والدینو کې به چېرته په سلو کې 15 کسه داسې چې هغوی به اولاد سره ظلم کوي، کنی اکثریت داسې چې هغوی په خپل بچو باندې مهربانۍ او که بچې سل نافرمانۍ وکړي او دی یو ځل راشي او د مور او پلار نه معافي وغواړي نو مور او پلار یې معاف کوي. نو د مور او پلار چېرته په سلو کې بس خاص کسان وي چې د هغوی به داسې کېږي، اکثریت کې د اولاد نه نافرمانۍ کېږي. د دې وجې نه الله بار بار اولاد ته دا وایي چې ګوره مور او پلار سره ته ښه سلوک وکړه. نو روایت کې راغلی دي که څوک د عمر برکت غواړي او د رزق فراخي غواړي د خپلو والدینو فرمانبرداري وکړي، د هغوی سره د حسن سلوک وکړي، الله به له عمر کې هم برکت واچوي، الله به له رزق هم پراخ کړي. او په تجربې نه ثابته ده، تاسو به کتلي چې کومو خلکو د والدینو خدمت کړی دی الله تعالی هغوی په دنیا کې پراخ رزق ورکړی او الله تعالی د هغوی اولاد د هغوی فرمانبردار ګرځولی. او چې کومو خلکو نه مور او پلار خفه تللی دي هغوی د لوڼې نه په ډو دي او هغوی سرګردانۍ کې ژوند تېروي، هغوی محنت مزدوري هر څه کوي خو که څه مې ولي هغه لوړې ځي، د هغې وجه دا ده چې دوی خپل مور او پلار خفه کړي. نو چې چا مور او پلار رضا ساتلی دي د هغوی اطاعت یې کړی دی، لکه حدیث کې راغلی دي د پلار په رضا کې د رب رضا ده. یو سړی وایي چې رب رضا کوم پلار دې رضا کړي بس. او دغه شان حدیث کې نور راغلی دی مطلبي ټکي چې څه دعاګانې نه رد کېږي، یو پکې د پلار دعا ده چې خپلو بچو دپاره یې غواړي، د والدینو دعا ده چې خپلو بچو دپاره یې غواړي. پیغمبر علیه السلام زمانه کې یو سړی ایمان راوړي لاس یې شل دی، پیغمبر علیه السلام تپوس کوي پیدایشي داسې و؟ وي نه پیدایشي داسې نه و، خو زما خپل پلار سره تکرار راغی په یو خبره باندې، وي هغه تکرار دوران کې پلار مې هم کافر و زه هم کافر وم، ما د خپل پلار لاس تو کو په زوره مې ته خپل حق واغسته. وي دې کافر پلار راته ووایي چې لاس دې شل شه په زوره دې رانه واغسته، وي د هغه د خولې نه دا خبره وتلې وه زما لاس په هغه ځای شل شه. چې هر کله د کافر د پلار خیرې دا ال دی چې مسلمان پلار ته ته خیره وکړي نو چې د هغې به څه نتیجه وي. حتمندو ځکه ما ستاسو خدمت کې دا عرض کوو چې مونږ او تاسو ته الله تعالی دا نعمت راکړی دی د چا مور او پلار ژوندي وي بس د هغې خدمت وکړئ، په روڼ تندي باندې وکړئ. او د دې وجې نه دا د مور او پلار په خدمت چې دا دومره لوی اجر دی، د هغې وجه هم دا د مونږ د مور او پلار حقوق نه شو ادا کولی. او د هغې وجه علماو دا ذکر کړې ده چې مور او پلار ستا خدمت کوي نو هغې په دې نیت کوي چې بچې به مې کله لویېږي او چې دلته به کله ترقي میلاویږي. او چې مونږ د مور او پلار خدمت کوو نو په دې نیت کوو چې اخري عمر دې ترنګ ساتي د وفات کېدو دی، نو مونږ د هغه د مرګ په انتظار یو او هغوی زمونږ د ژوند په انتظار باندې زمونږ خدمت کوي. نو د هغوی او زمونږ په تربیت او په خدمت کې فرق هم دا دی چې هغه زمونږ تربیت کوي په دې نیت چې دی به کله لویېږي، او مونږ وایو چې دا بوډاګان دې اخري